د به ورته ویلې وښیې چې مړه نه ده او وینې ته داسې روانې وي یو روپټه هم ورته یې غوښتله روپټې داسې لمدې وې چې یو 4 روپټې ګنده شوې هغه یې واخیستې د وینو لت پت وې هغه یې واخیستې پټرول یې پرې واچول ویې سوځولې موږ له خوشحالي نه کتلې چې کله خوشحالي وي چې خوشحالي را باندې تېره شوې نه وي چې غم چې کله خوشحالي تېره شوې نه وي چې غم ورکې اته پیغلې خویندې چې دا یې اوس مو واده کړی د هغې د قرضونو نه تر اوسه نه یو خلاصي یو قرض ورته ورکوو جي چا نه یو نه قرض راغستی بل ته ورکړی بل نه قرض راغستی بل ته ورکړی چې په دې قرضونو کې نښه تقریبا شپږم اووه مرض د دا تر اوسه پورې لا چا نه دي نیولې دې ته یې جوړ کړی یم چې راشه به دوی هم ختم کړو د خپل ځان هم ختم کړه دې ته یې جوړ کړی یم جي د بل ورور ته مې یو خورې ناست هغې هم نه کله زیتونه والمه دوی خپل رشتو ته هم نه کله زیتونه والمه او زه بیماره ښځه یم زه پالش والم ډي سي پي او ایس ایچ او آی جي نه موږ ته بس د دې انصاف میلو شو دا درندګان او دا دغې دې موږ ته بس په دغه کې ګیر کړي بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو کتونکو الب خان شیرپو کیمرامین را سر یاسر خان دی زما پسند کې چې دا کم خاندان ویني نو دا په نسته کې دی وخت کې پناه اخیستې ده او دا خپل خاوند او خاوند چې کوم وروڼه او خاندان دی نو دا تورسرې داسې وښلي دي چې ته به خو مرګ یې ورپورې و د دنیا په ظلمونو کې دا یو ډېر لوی ظلم چې دا جینکې دا مور دا یو ورور یعنې 4 خویندې یو اکلو تارور او هغه هم شپه ورځ چې کوم دی مزدوري کوي دې خویندو لم پیدا کوي او مور لم پیدا کوي اول ته کې ورته بل تیار ناست دي د دې زوی هغه پیسو ته هم ناست دي الفاظ ولا دې وخت کې نشم استعمالولی ما پسې کالونه راتلل او بیا دا زنانه چې کومه دا ګرځېدي نشي دی د ګرځېدو نه ویستې ده خو ورسره دا لوریانې مله داسې والي چې دې وخت کې دا مخونه دا تک شنه دي دا وګوره دې دا مخ چې کوم دی دا دې ځای کې شلولې دی ورله وګورئ مخ یې شلولې دی ورله دا به په یو رور باندې به دا څنګه لګي په یو خور باندې به دا څنګه لګي کله چې دا لور خور ته 20 کاله 15 کاله لویه کې او بیا په ډولۍ کې ږدي نو هغه ټیم کې دغه رور دغه خور دغه مور احساسات چې کوم دی هغه برداشت کول ډېر ګران وي او چې بیا دغه پردي کور ته لاړ شي دلته پې ظلمونه کیږي تشدد پې کیږي جبر پې کیږي نو ډېر خلکو د خپلو عیا دپاره چې دا زمونږ عیا ده نو هغوی پې خاموشه پاتې شي خو دا کلم عیا نه ده په دې پښتو کې به دا پښتۍ ماتوی چې کلم په لور خور باندې تشدد کیږي راولیت د سره دغه زناورو ته مه پرېږدې او رزق واده الله پاک کړی ده چې ستا دې بچو لی ورکوي هغوی له هم پکې وړښته ورکوي نو دا زما نورو خلکو ته دا نصیحت او وصیت دی چې دا ظلمونه زموږ په دې معاشره کې روان دي دوی دا اندامونه چې ګورې دا ولې او پسه د بس دې کور کې کله بچو سره جنګ جګړې کله زوی سره کله لوڼو سره د مور ما نشي برداشت کړی ما ورته مه کوه مالت والا رنګ پر خبرې چې دا پسه ما ورته اوس ما مالتې کولی ما دې مالت دولت یاله غلطې چا وایي چې هغه څه غلطه چا وایي چې دا زوی غلطه چا وایي چې دا لوڼ غلطي څه وایي زه د حکومت منم زما تپوس وکړئ زما سرګردر هر دې تارې نه سرګار نه مشران نارونه خو هم نه زما دا غواز دی زما تپوس وکړل چې زه بیمار یم ما ته دوا لېږل چې زما سرکونه باندې زه شوګر بیمار یم پالش بیمار یم ما نو څه غواړي دا 2 کاله شو پالش والم زه مړه الله پاک روغ کړي ما او دې په توانم جګړه کې کله چې ته ورته کله پلار ته ورکله وای نه رو ټول بدن د شپې یو چې وي زه په منځ ناستم ورکړل زما لور چغ کې ورکلو کو زما زینو ما دا زین کې خدي خان وې خبره کړم لاسو دې ورکړ ناسو ما ته زما زما ویل زما مستا زما په موبایل کې میسج کې ویل چې هغه مخزه بدن دا تاریخ ته دا راسته نو دا لیور نه راغلو دیم نه به دې او خاص دلته اندور کمې ناسو دې کلی کې او دې خامن دې یوازې مرتې نه خپل نه بوزم نه ستا نه سرزم لیبر زه موټر کې لاړ نه وړم زه لیکر خامن دې هغه سره سلو ګاډي کې لاړم سلو 15 ورځې بس بیا دا خو بل جګړې شروع شي صحیح شو ډېره ما تاسو خویندې موږ 4 خویندې تاسو هم سبق وایي میټریک پیپر یې مو ورکړی میټریک پیپر دې ورکړي تاسو ټول یې موخلې او جی ټول یې وښلو خو مو مې ډېر زیات وښلي یو ښه
څه داسې مرګ یې در پورې څه داسې غلطي هم کړې غلطي سم نه وه بس دا خبره وه چې دا به والټه کول مونږ به هر ځل راغو ماما کره به کېناستو ښه به یې وویل وټکولو ولې وایي زمونږ د کور وځي چې مونږ به ماما کره راغلو هفته نیمه به هم تېره کړې نه بیا به راغو روغه به وکړه مونږ به لاړو بیا به داسې درز غوبلې وي نو دې ځل زما امي صرف راغله مونږ ورته ویلو مونږ د یو د بل په کور نه کېږي مونږ به په خپل کور کې یو امي ته مې ویل خیر دی صرف تاسو لاړ شئ امي راغله دلته کې کېناستله د یو هفته نیمه ناسته وه ورپسې راغلو وایي بس دی زه ځم وایي زه دې بوځم وایي زه وایس میسج کې داسې ویلې که ما دې نه پس ګناه خطا وکړه یا ما دا ووالله زه پیشه حکومت هغه وایس میسج یې اوس هم پروت دی نو چې والته کول یې وکړل ما مې ته ویلې مونږ ټولې وویلو ما مې ته ویلې راځه چې رپورټ وکړو چې رپورټ هم وکړلو نو اوس د شپې ناوخته ټایم دی دا چې رپورټ هم وکړو نو پټ کړلو دا به پټ شولو نو ما مې ته ویلې ویم راځه ویم چې تر څو چې بیا ماښام کې دا یو ورځ راغلو ایس ایچ او ویلې چې دا راشي تاسو ماله مسکال راکړئ زه به درغلی یم چې څنګه مونږ هغه له رنګ ورکړو دا کور نه غیب شولو زما رور دا ناستو ما مې ته ویلم چې تر څو دا نی راغلی دا رور به پکې ورکړو هغه به پوه شي چې زوی راله ورکړو زما پټس کې بس دا مونږ وایو دا د ورکوټیوال نه اوسه پورې دا دی خاندان دا یو پیشه ده دا یو هغه دی د ما د نیکه نه بس دی سړو ته په غټه درجه کې دغه کې یو جنکو ته دغه کې لوریانو ته ډېر دي سپک دا دی داسې دي نو تاسو دواړه چې راګیر کړئ په 200 کسه 14 کسان راغلي وو هغې کې 8 کسانو وال کول او نور 3 که 4 کسانو هغوی صرف همداسې ولاړ وو هغې کې عجب هم وال کړي چې زما تره دی دا عجب دی دا یو عجب دی مشر کینګ چې دا به ویلې شروع شي نو ټول به وال شروع کړل چې دا به ویلې بس سټاپ نو بس دی بس سټاپ شول ورپسې دا زما 2 نمبر تره دی ورپسې دا د زوی دی مشري دم سم وال کړي دي سټیپلیزر یې راپسې راغستو سر باندې راله دغه کولو دیوال سره راله ډغرې راکولې دا چې دی دا مې د ترور زوی دی دا مې داسې والې ده په مرګ حال وینې دا ځای چې شلولی دا پې ده شلولی دی او دا به ورته ویلې وښه یې مړه نه ده وښه یې زما بوسه دی دا به ورته ویلې وښه یې چې مړه نه ده او وینې ته داسې روانې یو روپټ هم ورته یې غوښتله روپټې داسې لمدې وې چې یو 4 روپټې ګنده شوې هغه یې واخېستې د وینو لت پت وې هغه یې واخېستې پټرول یې پرې واچول ویې سوځولې بیا چې کوم کمیسونه مې اچولو نو مې ته وایي چې دا کمیس وباسه اوس نورې کپړې واچوه مې هغه کار وکړو هغه کمیس د پاسه بل کمیس واچولو چې ته ښکاري نه ټول هر څه هغه اوسې چې سره پراته دي هغه کمیسونه هم ورسره پراته دي اختر هم بلکل په غم تېر شولو د اختر په شپې مونږ غبالي یو 4 بجو پورې ټوله شپه مکې جګبر په شپه باندې هم غوالي بس سبا بیا جګبر 9 پیپر هم اوس ورکې امي دې دواړه وخلو ما خلاصې کول نو زم سم پکې والي وجه څه کېږي شي ستا په خیال چې دا ډېر کار روزګان کې خپل نشي ته مازي کې زه ټول نه دا خواست کوم چې مونږ ته انصاف ملو که مونږ سره هیلپ وکړي چې نه دا خواست کوم چې مونږ سره هیلپ وکړي زما مورې څنګه ویل همدا قاتلان همدغه رنګ ووښي څنګه چې مونږ له ظلم کړی داسې ظلم چې دې سره موږ الله پاک روغه هغې مړی ګډمان دا چاته چې واده شوي دا کور دا ستاسو څه دی دا زما رشته کې خو څه نه دي مخکیني بس د دې چېرته خپل دا یو بېغوان راغلی یو هلته دکان دی نو دا کوم چې مونږ چېرته یو دلته کې زما ترور 2 تروریانې موسیږي مونږ سره نږدې یو تره مې موسیږي او یو تره چې مې دی دا چې دی دا په پېښور کې اوسیږي او دا مونږ سره نږدې اوسیږي دی زوی دی او دا چې دی دا مونږ سره نږدې اوسیږي دا مې د ترور زوی سوال دا دی چې د ترونو یې پکې څه کار دی چې خاوند ستاسو رشته کې نه راځي نو دا خو زموږ ولا هغه دی چې زما پلار کې دونه جست او دومره دغه نو زما پلار به نه ویلې چې زما بچي ووښئ پېغلو لوریانو باندې کمیسونه پېشلولي هم دي هلکانو دا زما د دې تره زوی دی د دې یو دا دومره بېرحمي سره وال کړي دي چې زه درته څه ووایم که دا زما پلار کې دغه نو هغه به څنګه ویلې چې زما پېغله لور باندې د دې لاس اوچت کړي پردي هلکان دې پې لاس اوچت کړي یو وخت کمیسونه پې وشلئ پلار مې وخلم کول او د ما یو تره زوی و هغه مونږ سره لکه خلاصې نه کړو خاصې ولاړو والی هم نه کول هغه به چې دی بس هغه زمونږ به ورته لالا مونږ د نه بچ کابل هېڅ هم نشته نه مخکې مړه کوي هم تاسو چوپ کښېنئ مونږ به ژړا کوله امي به ژړا کوله مونږ ورته لالا مونږ د نه بچ که روشن لالا مونږ د نه بچ کوي سم نشته دی سم نشته خلاصې کولو زما ابو به چې مونږ له راغوي بس دی کاکا هغه هم چې سم ډېر ووالې شو هغې نه بعد دی خلاصې کولو زه چې پوه شوم لام لنده کې
بیا سره وینې پرې را روانې وې او ریپلیزر دغه څه فریزر پروت و هغې نه به یخې اوبه راواغستې وبهسکلې بوتلې په دې به یخې اوبه واړولې وی ژوندۍ د ساه ورکې شته وښه یې چکه چکه وینې د دې په مرۍ کې پرتې وې د دې روپټې پرتې وې هغې باندې پټرول واچول ویې سوځولې د مور د چې وینې تلې تاسو ورته کتل او تاسو هم خپل هم دغه مونږ ځان نه سو خلاصولی مونږ خو مور نه بلکل لاس وینځلو ځکه چې د دې شوګر دی برک پیشل او د سر بیماره د سر رګونه یې بند دي بس مونږ ویلې دا خو نشته بس لاړله خو الله پاک بچ که مونږ دپاره کور هم خپل دی کور هم خپل دی نیا راپسې لیکلی و او په هغې کې هم دا مونږ وباسي د خپل کوره وی وځئ بس ګټه وټه چې زما دا یو ورور دی ده راباندې تعلیم وکړي او د پین تپوس یې مونږ نه د خپل پلان نه کړ چې ستاسو پین شته پنسل شته کاپي شته دې ورور مونږ له دې ټینه پورې رارسېد دومره م څه وکړل چې دا ورور مونږ سره او هغه هم چې زما ورور کار نه راشي وي واله دا دې څه دال ساک پخ کړي دي چرګان راله راړو دا په دې کې هم زما د ورور نه دا داسې کوي دا زما پلار او په خپله د دې وړوکي اختر نه واله غټ اختر پورې دا یو ورځ کار لتلی دی چې کپړې ورته یاد کړه خو به وبلا د کپړې به ورته نه یادې پیزار به ورته نه یادې یو شیز هم دله دا نه کوي یو بل رالګوي بچي ته څه 6 کې بچي ته ټول ماحول چې ته وینې دا څو کالونه وینې دا زه پیدا شوې یم چې څنګه راغټه شم زه دا ټول عمر دا وینم موږ له خوشحالي نه ده کتلې موږ له خوشحالي نه کتلې چې کله خوشحالي را باندې تېره شوې نه وي چې غم چې کله خوشحالي تېره شوې نه وي چې غم ګرانو کتونکو لور چې کومه ده حضور پاک صلی الله علیه و آله وسلم ورته څومره په درنه کتلې دی خو بس مسلماني شته دی نه په نوم باندې مسلماني پاتې ده او د ظلم مزه ډېر سستی یو سړی دی دا نه وایي چې ما په تور سرې باندې لاس پورته کړو زه بهادر شوم دا د کومې بهادري ده په زنانه ذات باندې لاس پورته کول دغه بچی دا خبرې چې پیدا شوې ما دا مور په دې تشدد کې وینم دا مور په دې په اولاد باندې ډېر بد اثر غورځوي خو دې باوجود هم دوی پکې لا دونه تعلیمونه وکړل ستاسو نوم دی زما نام مزمل دی جی مزمل څلور خویان دی او څلور خویندې یو مور یو پلار دی جی او پلار دغه شانتې دی پلار دغسې دی جی د اووه کاله زما کېږي زه کار کوم سکول به مې ویل و تر نهمه پورې اوس ما سکول هم ویلی پنځم نه زه شروع شوی یم سکول هم ویل او کار به مې کولو چې نهم ته راوسېدم جي ما ورته وي یا به ته د سکول ویم یا به تاسو ته کار کوم ځکه چې ما نه خو دا نشي کتی چې زه خپله مور او خویندې وږي پرېږدم او زه سکول ته لاړ شم او زه د سکول ویم زه سکول نه ویم زه به تاسو ته کار کوم خواري مزدوري کوم کله چا څه ټاټکې چلولی چېرته منډو کې کار کړی چېرته یو ځای کې کار کړی چې چېرته به څوک کوي کار دی زه ورته ورغلی ما ورسه کار کړی دی په دې کې موږ دا پلان نه پرېږدي چې کور ته لاړ شم ماښامي چې کور ته لاړ شم دوکان ته قرض ورکړم د هغې د قرض نه خلاص شم چې کور ته ورشم دی ووایي چرګ راله راوړه ودال راله غوښه راله پخه کړه دا راله پخه کړه دا راله پخه کړه زما دا نوس نشته هلکانو خو ډېر ارماني چېرته په موټر سایکل لاړ شم چېرته چکر لاړ شم داسې کله خواهش دي ظاهره زه هېڅ هم نه ځایروم بس زه یم بس خدایه پاکه به چې دا سړي دا هم شکر چې دا مور او خویندې رانه خوشحالي بس دغه ډېره ده زما طرف کور کې ورته بیا پیغلې خویندې کور کې اته پیغلې خویندې جي دا اوس مو واده کړی د هغې د قرضونو نه تر اوسه نه یو خلا جي یو قرض ورته ورکوو جي چا نه یو نه قرض راغستی بل ته ورکړی بل نه قرض راغستی بل ته ورکړی جي په دې قرضونو کې نښتي یو جي چې کور ته ځم سهار چې وځم خدای پاکه دومره راکړي چې بس ماښام پې خپله ګزاره وچلوه دا څنګه چې هغه خور دوی وي چې پیدا شوې یم په دا جګړې ته خو به هم جي دا مونږ ورکوټیوال نه هم دغه حساب دی اول مو نیکه و بیا مې دا مشر تره دی دا یو بیا دا بیا د ظلمونو اوس د ده ظلمونه دي جي دا اوس د ده ظلمونه دي د ده د ظلمونو نه خلاصېږو د ده ظلمونه دي او جي ولې دوی دا ظلمونه کوي لکه خاوند ستاسو خپل پلار بل زمونږ پلار جي به داسې وخت د سره داسې عمل یې کړی چې بس دی ټولو وخت د سره ښه ظلمونه په مونږ کړي دي چې کم یو ګوري اول یې راباندې خپل ښه ظلمونه کړي که مشر که نیکه مې و که مشر تره مې و که دا بل تره مې اوس که مې پلار دی غون ښه ظلمونه راباندې کوي وخت د سره به داسې به دی بس کوپر بلکل واري بس خدای هم نه منمه بیخي کوپري دی الله پسې کنځل کوي د الله لور غیم او دغه پیش بیخي کوپر غری یا ګرانو کتونکو زه یو ځای کې هسې کنفیوز شوم چې دا تره پکې څه کار دی تره پکې څه کار دی د ده پلار چې کوم دی د هغه رور لکه ما چې ترونه هلته څه کوي که نه دلته کې هغه څه وایي د دې د ماما ترونه زه ما هغه طرف ته ذهن لاړه خو دا دغه ټول دغه ځای کې یو ځای اوسېږي نو د دوی تره
د دوی تره دا تصویران چې دوی ځان سره دغه کړي دا تصویران هم ولې ویستلي دی له هم ډېره خواري نه ده کړې که نه خواریم خواریم کله چې دا پکې راشي دا ونیولې چې دا موږ ورکړي دي تقریبا شپږم اووم مرض دا تر اوسه پورې لا چا نه دي نیولې دا څومره وخت نه دوی وخت دا تقریبا جی بس موږ چې پیدا شوي وو لږ پخه به د پوه شوي به دا وال دی دا وال شروع دي زموږ په کور کې یو ورځ خوشحالي یو هفته غمي یو ورځ خوشحالي یو هفته غمي روزانه بس په دې باندې جګړې پیښې په توتو مې بس په لږه لږه خبره باندې جنګ شروع کی تمانچه راوالي چاکوان راوالي چړې راوالي پانسي د تواچې پیښې بس یو لږه لږه خبره باندې بس دا عمل کله به دې زړه غوښتې مې چې په مور دې ظلم کوي په خویندو دې ظلم کوي چې یاره دوی سره زه څه وکړم بیخي بالکل زړه مې غوښتې راشه مړی که خو بیا وایم د الله نه ویرېږم چې نه داسې ظلم نه دی په کار لکه دې ته یې جوړ کړی بیخي دې ته یې جوړ کړی یم چې راشه به دوی هم ختم کړو دا خپل ځان هم ختم کړه دې ته یې جوړ کړی یم جي بس لکه نن تا دنیا ګوري که نه دې ویډیو ته هم دې مجبورۍ ته لکه د مجبورۍ نه ګنې زما خویندې او مور دی په خپله خپل کور کې ناست دي خپل سبق وایي هغه ماشومې پکې اوس د ترجمې ختم وکړو دا پکې لګیا ده ختم کړي دي سکول وایي خپل کور کې په خپله ناست دي دا چې راغلي د دې درندګانو د وجې مونږ راغلي یو دا درندګان دې ونیولی شي دا دې خلکو لاس هغه دا وګورې دي زموږ د غریبۍ کور ښکلې ماحول هم تېرېدو هغه د غریبۍ په خپل صحیح شو مورې صحیح شو ګرانو کتونکو چې سړی تنګ شي نو په جنګ شي دا لږ ډېر هوښیار دی او داسې ډېر کم وروڼه وي ښه چې په دې حالاتو کې دې نشه نه کوي دې په غلطو سر شوی نه دی دې چې سار روزي په دې سوچ کې چې نن مور له او خویندو له د یو ټیم ډوډۍ چې کومه ده هغه یوسم داسې جینکې نه پوهېږم چې ولې وخې پسې وخې لکه داسې څه وجه خو به یي که نه چېرته ستا خویندې مور داسې که نشته به دا وخت د سره به داسې دی لوریانې نه دي خوښې لوریانې نه دي خو سره زامن هم نه دي خوښ پوه شوې به چې دی وایي بس چې مونږ له صرف راځي او ګټي راله وخت د سره به دا وایي بس چې مونږ له صرف خو ته ګټې که نه نو بیا ولې بس ګټله مو لکه وجي بس په دې کې بیا هم نه یو خوښه ماما خو دوی هم دومره وس نه کېږي ماما هم دومره وس نه غریب دی هغه خپل بچي ساتي جي دا غریبانان دي په خپله ما څو ماماګان دي زما څلور ماماګان دي جي هغوی خواري مزدوري کوي هغوی خپله خواري مزدوري کوي دا د خپلو منډیانو ته ځي دوی منډیانو کې لوډینګ کوي خپل غریبانان دي او جي ستا د موبایل نمبر څه دی خلک برته کال کوي خو تنګۍ به هم دی بعضې خوشاټاري یاسې کالونه کوي که نه خو ګرانو کتونکو دا ورته زه ځکه وایم چې خوشاټاري په هلته په هغه ځینو کې هسې ناست دي په بعضو دیرو کې کار مارې نه وي نه کالو کې ښه نو څنګه چل بی نو دا به څنګه چلو شو دا قصه څنګه ده نو دا تا ولې وخي د خدای تعالی بنده دومره تپوسونه چې ما وکړل دغه وکړو خو دا ویډیو وګوره بس ملو شو خو دا نمبر مې دې راپاره ووی خو یو سړی د دغه خویندو تعلیم جاري ساتي دا د دې ماما په کور باندې ماما یې ډېر غیرتي دی هغوی یې ساتلی شي خو چې دوی صرف دا خپله خرچه ورته راځي هغوی یې حفاظت کولی شي نو دا به تعلیمونه جاري وساتي درندګانو ته بیا نه دی پکار او چې دوی تعلیمونه وکړي نو الله پاک به نوکرانې کړي او د دې رور دا بوج به ختم شي د یو خور هغه قرض تر اوسه هغه نشي دا کولی دا نمبر او دا امداد اپیل زه کوم ځکه چې نور خو د دوی سشته دی نه اخترې ټول چې کوم دی نه په غم او په دغه تېر که د علاج پیسې ورسره نشته دا ټول مات کنډم دي ښه دا ټول مات کنډم دي خو ته وینې دونه والي دي که نه چې ډېر ته خو مرګ یې ورپورې و مرګ یې ورپورې و او دا د کوم وخت نه دا وال کېږي دا چې مونږ بس رالوي شوي وو په لږه په ښه بده پېښ شوي به دا وال دي پیل هم د نیکه د طرفه بیا هم دا ترګانو اوس مو دا پلار چې کله هم دا کور رابیل کو اوس مو دا پلار دی نه چې تا د واده شوي د تا وخي نو تا ماماګه روڼو ته نه وي چې بس پرېښې دی به روڼ دی ما ځکه نه مور پلار الله دې وکړي ما وی پرې مخه ما زحمت دې څه به ورته یم دې پوهېږي نه دې روڼ دې دوه لوڼه کړي دي لیور نه وي دوه لوڼه زما ورته واده دې داسې د فیصله نه وکړه چې بس پرېږدم او دې بل ورور ته مې یو خورې ناست هغې هم نه کله زیتونه والمه دې خپل رشتو ته هم نه کله زیتونه والمه او زه بیمار ښځه یم زه پالش والم ما نه زه لارو په دې حالاتو کې خو تاسو اوس تعلیم جاري نشئ ساتلی که نه غریبي نیستي بس مونږ دا وایو چې ډي اس پي او ای سی چو آی جي نه مونږ ته بس د دې انصاف ملو شو دا درندګان او دا دغې دې مونږ ته بس په دغه کې ګیر کړي خو انصاف وی که نه او پولیس خپل کار په ایماندارۍ سره کو دلته کې به د موبایلو د تیلو پیسې ورکې او دا د دوی وس کې نشته
دلته به ولې شپارس ګوري دا د دوی په وس کې نشته او یا به په بد نظر ګوري چې څنګه چل دی خو انصاف شروع شو او دې ادارو یا دې پولیس خپل کار په ایماندارۍ سره وکړو مجال شته دا د عمر رضی الله تعالی عنه خو پرس ته دې تورې وردۍ ته ډېره غټه دوا شوې ده یو پولیس والا دا چې په کوڅه لاړ شي نو سړی ړه شي دا پکې بیا څه خلک دي دا به دوی د دې خپو کې پراته خو دا وایي چې زه واده شوی یم نو دغه والدي او د دوی دا ظلم د هغه ماشومه وایي چې پیدا شوی یم نو دا ینمه ګرانو کتونکو خو د دې رور سره څه مدد کوئ دا یو رور دی دا درې خویندې یوې واده شوی د هغې قرض پاتې چې دوی لږ په خپلو خپو درېږي انشاءالله نو دوی بیا ځان ساتلی شي او چې ځان ساتلی شروع کړل نو هغوی د دغه ځای کې وي خپل ژوند دی کوي او د دوی ورسره بیا هېڅ کار نشته دی خو تنګۍ دی خو خطره ده ښه خطره ده ته موږ ته راغلی خطر زه به دلته وروسته ګلې کې یم موږ ته دغه لیونونه مې خطر دا مې لیونونه دي صحیح پولیس والا دې دا ووري ښه دوی وایي چې زموږ نه خطره ده دوی ته تحفظ ورکړي شي بس په موږ دې پېټرول واچي موږ دې وسوځوي ډېر عجیبه خبره مننه خوشحاله